مغرور ما حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په مقام ربزه کې ولیدو چې دو او د غلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ لباس چې دا یو شان و. زه ډېر زیات حیران شوم. ما د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو چې دا ولې ستا د غلام لباس یو شان دی، ځکه چې غلامان له خلکو داسې نشي کېدلی چې د اکا او د غلام یو شان لباس وي. نو ما ته تپوس وکړو چې دا ولې. نو ما ته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وویل چې یو پیره ما د خپل غلام ته د مور غیرت ورکړو او ما ورته ویل چې ای د تورې زویه. نو د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خفه شو او ما ته ویل چې ابو ذره په تا کې اوس هم د زمانه جاهلیت هغه عادتونه شته. تاسو کې چې کوم یو کس غلام د چا تابع شي، د غلامان چې دا خو ستاسو وروڼه دي، که تاسو په خپله باندې څه خورئ دا پرې غلامانو باندې خورئ، او که په خپله باندې څه اغوندئ نو دا به په دوی باندې هم اغوندئ، او دوی باندې داسې کار نه مقررول چې دوی د هغې کولو نه عاجزه راشي. البته که یو بوج ته په دې باندې دروند عمر واچولو نو بیا کم از کم په هغې کې د دې مدد کولو. نن سبا موږ تاسو وګورو که نه، موږ یو سړی چې څوک د مزدورۍ دپاره راولي او د غلام شو نو کم از کم د هغې خیال ساتلو. دا نو چې زه د مزدوري ورکوم زه دونه کار والم چې هغه غریب بیا په هفتو هفتو باندې بیمار وي. نو دا چې دا ستاسو یو قسم د تابع دي. د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه دا معلومیږي چې موږ د دې پوره مرسته کوو، د دې هر قسمه ضرورت چې دا پوره کوو. ځکه چې د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو یو کس باندې کار کوئ، یو مزدور باندې کار کوئ، نو د دې د خولې د وچېدلو نه مخکې دې له خپله مزدوري چې دا ورکوي. نو زمونږ نن سبا داسې عادت جوړ شوی چې الله معاف کړي، که یو کس موږ په کار باندې راولو نو هغه بیا په خپلې دیاړۍ باندې ستومانه کوو. نو کم از کم د نبي علیه صلات وسلام د تعلیماتو نه دا معلومیږي چې تاسو خپلو غلامانو سره او خپلو ماتحتو سره ښه سلوک کوئ.